أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نننی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 31 32 33 34 35 36 37 38 آیاتونه چې نو هغه به ویلی کېږي. خو دا آیاتونه چې نو هغه ډېر لنډ لنډ هم دي او دا مضمون او سبق مخکې تیر شوی هم دی. ځکه نو الله جل جلاله دی کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړو نو بیا الله رب العزت چې نو هغه فرشتو ته او شیطان ته حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو فرشتو سره چې نو آدم علیه السلام ته سجده چې کله کوله نو هغه د فرشتو نورانی مخلوق د الله پاک اطاعت وکړو، ډایرکټ په سجده باندې پرېوته. اولنی انسان اولنی کس شیطان دی چې د انسان حقارت وکړلو او انسان ته چې نو هغه په سپک نظر کتلو نو دا کار د ټولو نه مخکې چې نو هغه شیطان کړو. نو شیطان انسان ته بابا آدم علیه السلام ته چې نو هغه سپک وکتل او نوع انسان ته چې نو هغه سپک وکتل. نو الله رب العزت چې نو هغه ورته وویل چې ما تا ته کله وویل چې سجده وکړه نو تا ولې ونه کړه؟ لکه څنګه چې مخکې په صورت اعراف کې چې نو هغه تیر شو ما منعک ته څه شي چې نو هغه منع کړلي از امرتک چې کله ما تا ته حکم وکړو چې تو څه وکړه سجده وکړه نو ما منعک تو کم شي منع کړی چې تا دا سجده چې نو هغه نه کوله. نو شیطان وی چې نو خلقتنی یا الله تاسو پیدا کړم چې نو هغه د اور نه وخلقته من طین او دا آدم علیه السلام تا پیدا کړی د خاورې نه نو زه چې نو هغه اوچت اور په برزي پاک او صاف دی ځمکه او خاوره چې نو هغه ته خلکو د خپو د لاندې او دی چې نو هغه د من صلصال من حمأ مسنون تورې خټې نه چې نو هغه پیدا شوی کړنګېدونکې خټې نه چې نو هغه پیدا شوی. نو زه به دته سجده کوم او که دی به ما ته چې نو هغه سجده کوي د ده نه خو زما مقام او درجه اوچته نه. نو اولنی کس دا شیطان و چې د انسان نوی انسان چې نو هغه حقارت وکړلو. نو الله وی الا نو ابلیس سوا د شیطان نه ابا ان یکون مع ساجدین د انکار وکړو چې د شي د سجده کوونکو سره. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع ساجدین. نو الله ورته ابلیس شیطان تعالی سو شول چې تا چې نو هغه سجده ونه کړله. قال لم اكن لاسجد نو دی ورته ووی زه نه یم چې زه سجده وکړم لبشر انسان ته خلقته چې پیدا کړی تا هغه من صلصال د کړنګېدونکي من حمأ د تورې خټې مسنون زړی شوي نه. نو زه به داسې کس ته چې نو هغه سجده کوم. علامه رومي رحمت الله علیه په خپل مثنوي کې او بیا د هغه چې نو هغه تفسیر ذخیرة الجنان والا چې نو سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه چې نو هغه ذکر کړی ده نو هغه بیا دلته یو واقعي ذکر کړی ده. نو وایي چې د شیطان د ایاز امره هم عقل نه ولو. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه دی چې نو هغه سره د یو سپای و د هغه زوی و د هغه نوم چې نو هغه ایاز ولو او دا ډېر هوښیار هلک ولو. نو سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه چې نو هغه به د ځان سره کېنولو د به چې نو هغه د ډېر د هوښیارتوب او د حکمت خبرې کولې. نو کم چې وزیران او مشران او غټ خلک ول نو هغو له په دې کار ورتلو نایب دا وړوکی دا هلک چې نو هغې ځان سره کېنولی دی
نو سلطان محمود نو هغه غزنوي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ګوره زه تاسو ته ښه پته نه زما ته په خپل ځان باندې هم اعتماد دی دا هلک هم ښه دی خو دې هلک کې صلاحیتونه دي نو د هغې صلاحیت په بنا باندې زه ځان سره ساتم او هغه صلاحیت ستاسو نشته چې تاسو هغه ځای چې نو هغه نشئ اوستی د سره حسد چې نو هغه مه کوئ نو بیا د هغه په دې خلکو باندې وزیرانو مشیرانو باندې ښکاره کولی چې اوس پته دې ته ولګي چې زه دی ولې ځان سره کینم نو د هغه ورته په هغه وخت کې چې نو هغه وویلو وی صحیح شوله موږ چې اوس دا کمه فتحه کړې ده او په دغه کې چې نو هغه موږ کمه را سپین کاڼي هر څه راوړي دي دې نه د ټولو نه قیمتي کاڼي راوړئ پای کې چې د کم د ټولو نه قیمتي کاڼي چې نو هغې راواغېستو راوړلو نو چې څنګه یې هغه کاڼي راوړلو نو ده ورته چې نو هغه بس یو وزیر ته وویل چې وزیر صاحب دا مات کړه د هغوی بادشاه سلامت دا دومره قیمتي کاڼی دی دا څوک ماتوي بل ته وی هغه زه نشم بل ته وی نشم 3 4 5 چې نو هغه وکتلو بیا د هغې نه وروسته ایاس ته ایاس ټکۍ واله دا چې نو هغه مات کړه د هغه چې څنګه هغه سټکۍ چې نو هغه کاڼي له راپرېښودو چورې چې نو هغه یې کړلو دوی نور مې بادشاه سلامت موږ نه چې دی وړوکی دی نه پوهېږي دا وګوره د چې نو هغه د بادشاهت قیمتي کاڼ او د هغې چې نو هغې هسې ضایع یې کړلو نو بیا ورته چې نو محمود غزنوي رحمت الله علیه وفرمیل وی دا ورته ووایه ایازه دا دې ولې وکړلو دا وګوره دوی چې نو هغوی دا قیمتي شو هغې بادشاه سلامت ستا د حکم نه قیمتي نه و کاڼی که هر څومره قیمتي و خو ستا د حکم نه چې نو هغه قیمتي نه ولو د دوی سره ستا د حکم چې نو هغه دومره قیمت او قدر ورسره نه و لکه څومره چې ورسره د کاڼي او ما سره ستا د حکم چې نو هغې قدر دی ستا د چې نو هغه د حکم ما د هغې مطابق چې نو هغه کار کړی ستا حکم به چې نو هغه داسې کاڼي د هغې ته چېرته رسي نو علامه رومي رحمت الله علیه چې نو هغه بیا ذکر کوي وایي شیطان دومره عقل هم نه و لکه څومره چې د ایاز ولو د دې ته وکتل چې زه د اور نه پیدا شویم او آدم علیه الصلاة وسلام چې نو هغه د خټې نه پیدا شوی دی دې ته یې نه کتل چې دا حکم د چا دی حکم د الله دی نو د الله د حکم مطابق چې نو هغه دغه خبرې څه دي لکه څنګه چې نو هغه څو کړل فرشتې نو فرشتې څومره چې نو هغه نوراني مخلوق دی خو فرشتو ته چې کله حکم وشو نو دوی ډایرکټ خبره ومنله او آدم علیه الصلاة وسلام ته چې نو هغه پسیده شو نو قال فخرج منها فإنك رجیم نو الله رب العزت ورته پس اوزه دې ځای نه فإنک رجیم تو رټلی شوی تو به چې نو هغه ستا ته به نور مهلت نه وي و ان علیک اللعنة الی یوم الدین او پتا باندې بلانت وي تر ورځ د قیامته پورې نو دې وجې نه چې نو هر وخت هر قدم هر قول هر فعل دا په احتیاط سره ښودل چې نو هغه پکاري آسینه الله مکه چېرته سړی یو قول یو خبره یو فعل یو قدم داسې چې نو هغه واخلي هغه وکړي چې په هغه د الله ته ناراضګۍ چې نو هغه سبب جوړ شي او سړی په ټول عمر له چې نو هغه محرومه نه شي لکه څنګه چې شیطان چې نو هغه دغه کار وکړلو او بیا یې د کار سره چې نو هغه څه وکړلو حجت بازي شروع کړه عمر له چې نو الله پاک مردوده کو عمر له چې نو هغه لاړلو چې نو هغه تباه شو نو الله وی و ان علیک اللعنة الی یوم الدین پتا باندې به لعنت وي تر ورځ د قیامت پورې د ورځ د جزا پورې نو ورځ د جزا مراد د هغې نه قیامت دی اوس دلته تفسیر خازن کې چې نو هغې بیا ذکر کړی چې ان حرف اله للانتهاء چې حرف اله دا خو د انتها دپاره راځي نو گویا چې نو هغې دا معلومیږي چې په شیطان به د نو هغه د قیامت د ورځې پورې لعنت وي او بیا به د قیامت د ورځې نه وروسته په شیطان لعنت نه نو بیا جواب په خپله ورکړی دی وایي نه وایي شیطان باندې به ورځ تر قیامته پورې لعنت وي دا به سزا صرف په دنیا کې دقې دا به پې لعنتي وي خو بیا چې کله ورځ د قیامت شي دی مړ شي او بیا دوباره راپاسي نو بیا به د دغې لعنت سره د ده باندې به نور هم د الله عذاب شي نو یو به دغه لعنت یو د هغې سره به نور هم د الله په عذاب کې چې نو هغه اخته شي او دی وجه نه چې نو هغوی په تفسیر خازن کې دی نو هغه یو قول ذکر کړی چې په شیطان باندې اهل السماوات والارض د ځمکې والا هم او اسمان والا هم دا ټول پې چې نو هغه لعنت وي او لعنت ویلی کېږي د الله د رحمت نه لرې کېدل نو شیطان د الله د رحمت نه لرې دی خو اوس دی هوښیار څومره پوهی چې نو هغې څومره وه نو وایي چې نو قال ربي فانظرني
نو فوها چې نو هغه دا وه الله ما ته مهلت راکړي الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې په هغې کې خلک دوباره چې نو هغه راپاڅولی شي یعنې ورځ د قیامته پورې خدای پاکه ما ته مهلت راکړي نو دی چې نو هغه ډېر هوښیار ولو نو دی چې ما ته کله د ورځ د قیامته پورې مهلت میلاو شي او د قیامت د ورځې پورې زه ژوندی پاتې شولم نو بیا خو د محشر په ورځ به خلک نور را ژوندي کېږي بیا خو د هغې نه وروسته مرګ شتی نه او چې کله مرګ نشته نو زه به د مرګ نه هم بچ شم او سزا او جزا دا چې ورله کېږي نو دا خو د هغې نه وروسته وي چې زه باید هغې نه پوه شم نو الله خو الله دی الله یې قال فانک من المنظرین تو چې نو هغه یې د مهلت ورکړی شو نه تا ته چې نو هغه مهلت درکړی شوی خو یاد ساته الی یوم الوقت المعلوم تر وخت معلومه پورې او هغه وخت معلوم دا د الله په نظم باندې چې نو هغه نفخه اوله ده چې کله وړمبنې ځل چې نو شپېلۍ کې پوکې وهلی شي او څومره مخلوق چې نو هغه مخ په ځمکه باندې وي اسمانونو کې دا ټول چې نو هغه وفات شي نو په دقیقه کې به چې نو هغه شیطان هم مردار شي نو دغه وخت معلومه پورې چې نو هغه وي بیا به د نفخه اوله او نفخه ثانیه دا اولنی شپېلۍ او د دویمې شپېلۍ په منځ کې بخاري شریف روایت نه چې نو هغه حدیث کتاب تفاسیر ذکر کړی دی نو په هغې کې چې نو حدیث چې 40 کاله به په دې منځ کې لګي د دواړو شپېلو په منځ کې به 40 کاله مودی نو ګویا شیطان به 40 کاله چې نو هغه مردار شي مړ به شي نو بیا به د دغې 40 کاله نه وروستو دوباره چې کله شپېلۍ والی شي نو بیا به دا شیطان چې نو هغه راپاسي نو چې کله بیا راپاسېدو څنګه چې نور خلکو ته سزا چې نو هغه ورولې کېږي دغه شانتي به ډی بدبختي اوس سوال چې نو هغه یو دا پیدا کېږي ذهن کې راځي چې کله دا شیطان دومره لوی بدبخت و نو خدای ورله دومره طویل عمر ولې ورکو نو حدیث مبارکه کې راځي چې عمر اوږد ډېر ښه دی او که لنډ ښه دی نو په هغې کې بیا چې نو هغه د عمر څلور چې نو هغه قسمونه ذکر کړي نو د هغې په اشره کې چې نو هغه بیا دغه ذکر کړي خو د الله پیغمبر وایي ډېر عمر د عمل صالح سره چې نو هغه ډېر زیات ښه دی او که چېرته عمل صالح نه نو بیا لږ عمر چې دی نو هغه ښه دی ځکه هسې نه چې د دې ډېر عمر وباسي او د ده نه چې نو هغه زیات ګناهونه وشي نو شیطان له ډېر عمر الله ورکړی دی نو د ډېر بدبخت دی دپاره د دې چې د بدبختي د حد نه سوا چې دی نو هغه شي نو دې وجې نه الله پاک ورله دومره مهلت ورکړی دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي الا ابلیس سوا چې نو د شیطان ابلیس نه ابا انکار وکړو د هغه ان یکونه دا چې شي ما ساجدین د سجده کوونکو سره قال نو وویل الله پاک یا ابلیسو ای ابلیس شیطانه ما لکه څه شوي تا لره الله تکونه ما ساجدین چې تو نشولې سجده کوونکو سره قال نو وویل یعنی شیطان الم اکن زه نه یم لاسجد چې سجده وکړم لبشر انسان ته خلقته چې پیدا کړی دی تا هغه من صلصالین د کړنګېدونکې من همئن د تورې خټې مسنون زړې شوي نه قال نو وویل الله پاک فخرج پس تو اوځه منها د دلته نه نو ها ضمیر چې نو درې څونه دي یو چې نو هغه د ها ضمیر مرجع هغه جنتونه نو تر دې اسمان نه چې نو هغه اوځه دویم چې نو هغه مرجع جنت نه کوشه او دریم چې نو هغه د فرشتې د ټول فرشتو د ټولګي نه اوځه قال فخرج پس تو اوځه منها د دې جنت نه منها د اسمان نه منها د فرشتو د ټولګي نه فانک رجیم بېشکه تو رټلی شوی و ان علیک او بېشکه په تا باندې اللعنت لعنت دی الی یوم الدین تر ورځې د جزا قیامت پورې قال نو وویل شیطان ربي ای زما رب فانظرني پس ماته چې نو هغه مهلت راکړه الی یوم یبعثون تر هغې ورځ چې خلک پکې راپاڅولی شي یعنې قیامت پورې قال نو وویل الله پاک فانک بېشکه تو یې من المنظرین له مهلت ورکړی شوونه الی یوم الوقت المعلوم تر هغې ورځې پورې چې هغې وخت مقرر دی